बारकी द शुक्र बबारकी सलेमान अत्तयमी रहमहुल्लाह वई چې الله تعالی په بندګانو باندې خپل اندازه انعامات کړی دي ډیر انعامات یې کړی دي او دا غي نه شکر دا غي د اندازې او د وس مطابق وخته دي چې انسان څومره وس دی نو اغم رضی الله سبحانه وتعالى سو کی شکر ادا کی بکر ابن عبد الله المزنی رحمه الله يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمز عينيك إذا زمزيا كتغوالي چې د الله تعالی د هغه نعمت اندازه معلومه کړي چې پتا باندې کړه دي نو خپل دواړه سترګې پټې کا او سوچ فکر وکړي چې الله تعالی پتا څومره انعامات کړي دي څومره احسانات یې باندې کړي دي ست سوچ وکړي کنه لګي چې وته کنه درسم ختم کړو او لاړې کور ته یا بهر دی وته یو 3 منټه د سترګې پټې کې یو منټه سترګې پټې کې بری متو باندې سوچ وکړي ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې چا د الله تعالی نعمت صرف په خوراک کې او پسکا کې و پیژاندو ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ وایي چې چا د الله تعالی نعمت صرف په خوراک او اسکا کې و پیژاندو نو یقینا چې د علم کم دی علم یې سره کم دی او عذاب ورته رانږدې دی څومره خبره خطرناکه خبره ده هیڅ یوازې نعمت خدا نه چې خوراکونه دي دنیا نعمتونه به ټول باندې سوچ فکر کې ابو ایوب القرشی رحمه الله وای داود علیہ السلام یو فرمایل چې ای رب ما ته خبر راکا چې ستا په ما باندې ادنا نعمت کمی وره داود علیہ السلام وی الله ته چې ای رب ما د دې خبر راکا چې ستا ادنا نعمت په ما کمی وره نو الله سبحانه وتعالى ته حکم وحی وکړه چې ای داود سا واخله نو هغه سا واغسله الله تعالی فرمایل زما ادنا نعمت پتا باندې دا یو دی د ادنا نعمت دی ورخه دا ساس څومره لوی عظیم نعمت دی خو الله تعالی و چې دا زما په بنده باندې ادنا نعمت دی نو سوچ فکر وکړه چې الله تعالی به موږ څومره انعامات کړي او موږ څومره د خپل رب او د نعمتونو شکر ادا کوو نو چې وتی یو منټ 2 منټ 5 منټ سترګې پټې کا